نن چې د سید عمر علي شاه صاحب د دوو بچو چې دي د هغوی ودونه دي، دې واده دپاره د ملک دننه او د ملک بهر چې دي د هغوی دوستان په دې کې په خصوصي توګه شریک شوي دي. خو د دوی څه داسې ملګري هم دي چې هغه د انګلینډ نه ولایت ورته ویلی کېږي، د هغې نه بای روډ راغلي دي. تاسو را سره چې خپله پیژنګلو وکړئ او د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی؟ صادق حجازي زما نوم دی، محمد صادق حجازي د جوړ یم بریر، او د باچا صاحب سره زموږ د 13 کالو دوستي ده، روري ده، بلکې موږ ډېر زیات یو بل ته کلوز یو او موږ انګلینډ کې ژوند کوو. اوس راغلي یو دلته په چوټۍ باندې بای روډ. او بای روډ ګاډی کوم استعمال کو او څومره د څو ګنټو سفر و په لاره څه مشکلات خو نه وو؟ ګاډی خو زموږ سره هونډا سی آر وي او موږ د مختلف ملکونو نه تقریبا د 14 ملکونو نه موږ چې دی دا سفر تیر کړی دی. په دې کې چې د یورپ چې څونه ممالک دي، بیا ایران او بیا پاکستان ته راغلي یو. نو اوورال د یورپ سفر خو جو یورپ خو ته ټولو خلکو ته معلوم دی، هلته خو ډېر سموث سفر او نه څوک د امیګریشن تپوس کوي، د هېڅ شي تپوس نشته. خو بیا چې کله ته ایران ته راواوړې نو هلته بیا امیګریشن هغه دغه چې دی پروسس کول دي، هغوی خپل مینوپولي کوي او بیا د هغوی سره پولیس او هغه رشوت او اخوا دېخوا. نو هغه لږ موږ ایثار کړي وو، تقریبا 6-8 ګنټې په بارډر باندې هغوی ایثار کړي وو. بیا پکې غټه مسله دا وه چې هلته ژبه چاله نه ورتله، نو هغه هم مسله وه. بیا په لاره باندې چونکې په ایران باندې بین الاقوامي پابندیانې دي، نو هلته کې زموږ هغې موبایلو کار پرېښودو، زموږ سره د یو کې موبایلو، نو زموږ ته بیا د نیویګیشن مسله وه. داسې پکې په لاره کې واورې هم رالې، غرونه هم راله، ځنګلونه هم راله. او د ایران سفر دا و چې د هغوی روډونه لږ صحیح نه وو، او بل زیاده دښتې دي، غټې غټې لکه په 100-150 کیلومتر بعد چېرته آبادي په نظر راشي. نو دغه بیا پاکستان افغانستان بارډر ته چې راورسېدو، نو ما خو یو ویډیو چې څنګه راورسېدو نو وړاندې بیا مې ویډیو جوړه کړه، زموږ خپل ښکلي ملک خپلې خاورې ته راورسېدو. نو چې څنګه موږ دې خوا رالو چې FIA والا راورسولو، نو بیا هغوی ایثار کړو. بیا د هغې نه وروسته امیګریشن نه وروسته بیا کسټم والا ایثار کړو. دا کاغذونه د دې ګاډي دا کم کاغذونه چې دي دا خو موږ راښکړي وو د هغه ځای نه، نو هغې کې څه رکاوټ نه و. خو تاسو ته پته ده پاکستان کې خو قانون څنګه دی. نو هغوی 3 ورځې هلته ایثار کړو. هغه 3 ورځو کې بیا چې دی ډفرنټ د هغوی اپشنز وو. بیا په اخره کې وایي چې 40 لک روپۍ به تاسو دلته ډیپوزټ جمع کوئ، نو بیا به تاسو دې ځای نه ځئ. 40 لک. نو ما ورته وایي چې زموږ سره برطانیې نه راغلي یو، زموږ سره روپۍ کم دي په دې ځای کې. نو خیر هغه بیا پای کې ډېر زیات د خپلو ملګرو د یو ځای بل ځای نه زما څه به نوم درته وایم، خو کرنلانو که سیاستدانانو هر سړي ټلیفون نه وکړه، هغوی پکې خپل کوشش وکړو، خو کسټم نظام تاسو ته معلوم دی، هغوی نه رابرېښودو. نو بیا په اخره کې چې دی بس هلته ما یو تقریر وکړو او لایو رالم، او هغوی ته مې تاسو دا غلط سړی رانسلی دی، دا ګاډی به زه بیا یم. نو هغه ګاډی بیا موږ ریلیز کړو د هغوی نه په خپل دغه باندې، پیسې هېڅ هم ورنه کړې. بیا رالو، نو بیا بلوچستان حالات ډېر خراب دي. په دالبندین کې موږ روکاو کړو شپې ته، بیا په کویټه کې روکاو کړو، هر ځای به موږ له سکواډ راکوو. د بلوچستان هغه حالات چې دي هغه خو خراب دي. نو موږ تقریبا 20-25 چیک پوسټونه پولیس لیویز پولیس او آرمي هغوی به موږ له سکواډ راکوو، مخکې به بوتلو. نو هغه داسې لکه سړی میدان جنګ کې. بیا کویټې ته رالو، بیا د کویټې نه دې خوا دا سفر. نو موږ بهر چې دی 10 ملکونه 11 ملکونه په 7 ورځو کې دغه کړي وو، او 7 ورځې زموږ په پاکستان کې وشوي. نو زموږ هغه سفر خو ډېر دغه سره موږ یو ایکسایټمنټ سره د خوشحالۍ سره شروع کړی، خو چې پاکستان ته رادننه شو نو هغه لږ بیا چې دی ستړی شو. مننه چې باچا صاحب واده ډېر مبارک شه، او ستاسو ملګري بای روډ رالل، دونه تکلیف یې تېر کو. بیا دلته د وطن څخې بدې داسې دي چې په هغې کې سړی به د هغوی په کمه خبره بحث کوي، خو امیر اواز خبره وایي په کسټم کې چوکیداري غواړم، خدای نور څه نه غواړم. دا خو خبره صحیح نه ده. ډېره مهرباني سول باچا صاحب. دا زموږ ملګري دي صادق خان او سکندر خان، د دې د پروګرام سره تعلق ته. صادق خان د بونیر جوړ دی، او تقریبا 22-23 سال بعد زموږ ملاقات وشو، او
دې ته ما دعوت ورکړی چې یاره څنګه تاسو کلي ته راشئ نو لکه د واده په دغه به راځئ او دې له دې مه الله عزت ورکړي تاسو له دې مه الله عزت ورکړي چې تاسو راغلی زموږ په پروګرام کې شرکت وکړو او نور څنګه چې صادق خان د حالات بیان کړل نو بس دغه د ټول ملک زموږ حالات دي چې یاره په یورپ کنټریز کې دی په 2 ورځو کې 12 ملکونه چې دی نو پار کوي او په یو پاکستان کې دی 2 ورځې اخلي نو دې نه دا ثابتېږي چې یاره زموږ د ملک او د بهرني ملکونو قوانین او د هغوی هغه قواعد څه دي. سکندر خان صاحب ورسره وو په دغه موقع باندې تاسو مو خو یو ځای د انګلند یو ځای یو زموږ سره باندې لار باندې دغه د پاکستان کې مشکلات تاسو ته نو بیا د هوټل څخه کوو دلته بیا ځان له سفر پر انتظامات کړو نو د هوټل خو موږ چې د یو کې نه راووتو نو موږ به ځای موږ ډرایو کوو چې کم ځای باندې ماښام شپه راغله جو الته کې به زاره هوټل بوک کو نو په یورپ کې سي صادق وي چې موږ ته هیڅ پرابلم نه بلکې خاص ترکی کې د ایران نه موږ ته پرابلم شروع شو بیا خاص کر لکه ترکی پکې د ذکرونه کو خو ترکی خلک ډیر ښه خلک دي ترکی د خلک چې پاکستاني جوړي ځي لکه اس مسلم نه وګنه او بیا په پاکستان کې چې موږ وخت نه پاکستان کې هو دا 2-3 ورځې خو موږ په کسٹم افیس کې او په کسٹم افیس کې هم دغه سره پاتې کېدو کسانو افسرانو ګلم کوله ورته زم په میس کې پاتې کېږي او سار تاسو موږ یو نوکر درکړی دی هر غنټه نه د چیو د شربت تاسو کوي او سار مت کنسل کوي نو دا غو سفر بیا اصل کې ټول زموږ د سفر دومره نه خو دا سکیورټي د وجه نه لکه هر 10-15 کیلومتر پس به موږ ودرولو هغه چک پوسټ بدلیدو کنه او بیا د سکیورټي مسله موږ کوم سرکټ هاوس کې سرکټ هاوس باندې زموږ مشرو لکه تفسیر کړیو نو هغه سرکټ هاوس په باندې بهر یو چوکیدار او بده کې فارنر لکه دی پاتې کې شپې کنه نو دا خو بالکل یو ټارګټ دغه دی چې دی باندې دغه راغی بلوچستان راغله طالبان راغله دا یو څوکیدار به سره سګي د دې وطن ډیری ګیلې د درنګ جهان مننه نن ټول کې د خوشاله ورځ وا د سید عمر علي شاه اډوکیټ د بچو ودونو واغېله دا ملګری بای روډ د انګلند نه چې په پوره دنیا غوي حکمرانی کړې دا او بیا الته کې د پاکستانو خپل یو حیثیت ته دوی چې د هغه ځای د پاسپورت په وجه باندې هم د هغه ملک الیکشن کولای شي الته کې چې د روزګار کولای شي او کم حیثیت چې د برتانیې د خلکو دی هغه د پاکستانو د خلکو هم دی دغه وجه دا چې د لندن میر چې د صادق خان هغه چونکې د پنجاب سره تعلق ساتي او الته کې دغه والد صاحب د بس یو ډرایور دغه صلاحیت د وجې نه د هغه حکومت ته پالسو او د ښه پالسو د وجې نه هغه د لندن میر دی د دې وطن کم سوالونه چې اوچتېږي هغه بېشماره دي دلته د ټرافیک نظام درهمبر هم دی دلته کې په میډیکل او ایجوکیشن کې چې دی د تباهۍ حتی پورې چې دی کرپشن کېږي او د کسټم حواله به په هغې باندې خو چې بس کې نو 100 ورځې به تېرې شي خو د کسټم ظلمونه د هغې بربریت به ختم نشي د همکار ریپورټر ډاکټر ذاکر محمد سره ما سهیل باچا له راکه اجازت تلو الله په امان